دا یو اسانه وظیفه در کوم، ډیره بهترینه او مجربه وظیفه ده. الله رب العزت د ډیرو خیرونو او مصلحتونو نه ډکه کړې ده. زمونږ اکابرین چې کوم هغوی به ژوند تېرولو نو وظایف به یې کول، مجربات به یې کول. الله رب العزت به د هغوی په ژوند کې رزق کې برکت اچولو. بې انتهایی اسانه وظیفه او د هر مشکل د حل وظیفه ده. که انسان ته د رزق تنګي وي، که انسان ته په کاروبار کې مشکل وي، که انسان ته په کور کې بیماری آفتونه مصیبتونه وي، که انسان ته نور څه مشکلات په کور کې بې اتفاقي وي، جنگ جګړې وي، چې هر مشکل وي، نو انسان د دې وظیفې اهتمام دی کوي. په خپل کور کې خپلو بچو خپلو زنانو باندې الله رب العزت بر د رزق کې وسعت راولي، الله رب العزت بر د مال کې برکت راولي، الله رب العزت بر د عمر کې برکت اچي. او دونه اسانه چې موږ ته شاه منصور شیخ صاحب رحمت الله علیه فرمایله چې هغه د دې دغه مجربات دي. هغه به دا کول، وای ما په دنیا کې څونه مال غوښت، نو څونه د عزت ژوند مې تېر کړی، څونه د حیا نه ډک ژوند مې تېر کړی، څونه بې انتهایي فراخ رزق مې خوړلی. دا ټول د وظیفې برکت الله رب العزت مال را کړی. نو دا ډېره بهترینه وظیفه. که انسان مال غواړي، حلال غواړي، د برکت نه ډک غواړي، د سکون نه ډک غواړي، د هغې دپاره چې 101 پیرې انسان په ماښام کې الله الصمد دا وایي، اول او آخر کې د درود شریف وایي، نو الله رب العزت به د مال برکت به په هغې کې بعضې انسان سره مالي خو سکون ورته نه حاصل، د مال نه خوند نشي اخیستی، لذت یې نشي اخیستلی. بعضې انسان سره مال نه خو د هغه لذت او د هغه د مال حرص پکې، نو دې کې به دی که کمال انسان سره ورسره و خو هغې کې به ورته الله لذت او خوند پیدا کوي، سکون به ورله ورکوي، اطمینان به ورکوي، خوند به ورکوي، د هغې خوراک راحت سره به خوري، بچي به هم په راحت سره خوري، په خوشحالۍ سره به خوري. بعضې انسان سره مال نه ضرورت، بعضې انسان وي نوکري کوي، بعضې انسان روزګار شروع کوي. نو د هغې نه مخکې تاسو ته دا وظیفه د دې ډېر کوشش او 101 پیرې دا په ماښام مانځه نه پس ویل الله الصمد الله الصمد ډېره اسانه ده، هر انسان هم کولی شي او د ټولو دپاره د خیر ذریعه هم ګرځېدی شي او ډېره فایدې ته اخیستلی شي. نو دا ډېره مختصر وظیفه ده، د تجربو نه ډکه ده. ټول ملګري چې کوم دی په اهتمام سره کوئ، یقینا دی چې زه په خپله په دې باندې ډېر زیات فایدې حاصلوم او ډېر زیات ثمرې راته په الله رب العزت راکړي. نو زړه مې وغوښتل عمل چې یاره دې کسانو ته عوامو ته یې ورکړو چې یاره د دې مالي مشکلات دا مسایل حل شي. الله رب العزت دې زموږ او ستاسو تمام مشکلات حل کړي.